والإرادة صفة لله تعالى أزلية قائمة بذاته كرر ذلك تأكيدا وتحقيقا لإثبات صفة قديمة لله تعالى. دا فعل او اراده پدې کې نا څلور مذهب دي. یو مذهب هغه د جبريو دی، دویم مذهب هغه د قدريو دی، قدریه و معتزله. دریم مذهب د ماتوریدیو دی، څلورم مذهب د اشاعره دی. دا څلور وړه مذهبونه په ارادي د بنده کې دي. اراده د الله صفت چې دی هغه ترشته وي. نړمبه مذهب جبریا اغیو داوای چې انسان مجبوری محض دی، فشانت دا غړولې شوی کانی دی، دا کانه تور غړې او ارخوا تور ورسېد نو ورسېد، دا کانه په خپل اختیار باندې روان دی، لا استاد لا سو په زور روان دی، خپل اختیار دی نه لري. دی وای دلیل دا دی چې کل صغیر و کبیر مستتر اره وړه او غټه خبره ده لیکل شوې ده، چې وی لیکل انسان اختیار نه اوس دا غیږ نه کول قوتل کلی کلیش د کېدلی وي نو کېږي به، که د نه کېدلی وي نه به کېږي، انسان په علت پکې دخل رانه. جواب دا دی چې بېشکه دای لیکلی دي، خو معنا دا ده چې کتبه انه سیکون ولم یکتب لیکن، داسې لیکلی دي چې دا به وشي، خو داسې نه دي لیکلي چې ګینې دا دې وشي. خدای خپل علم لیکلی چې دا کارونه به کېږي، انسان به په خپل اختیار باندې کوي. د دې یو دویم دلیل دا دی چې د انسان د فعل نه پې راغلی، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن الله رما، وما رمیتا اذ رمیتا مونږ ورته وایي په دواړو سترګو ته وګورئ، تاسو په یو سترګه ګورئ، صرف په دې د نظر دی چې وما رمیتا تا رمیه نه ده کړې، فعل دې نه پکو د بنده نه، خو دا بله سترګه وغړوه اذ رمیتا، هغو کې چې تاویل دلته خو اثبات د فعل راغلی د عبد دپاره، رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره اثبات د فعل راغلی اذ رمیتا ولكن الله رمى. پته ولګېده چې دا رمي دا دوه څانګې لري، تا راتګ په یو څانګه کړی، په بله څانګه باندې دی نه دی کړی. نو ما رمیتا تاثیرا، تاثیر اذا رمیتا فعلا وکسبا، دا ویشو دی لره فعلا، فعل او کسب استو کنه، کسب دتانه منفی نه دی، ولكن الله رما، لیکن الله پاک دی لره ویشو تاثیرا، دا تاثیر پکې الله واچو چې د کافرانو سترګو ته ورساو او د کافرانو دا سترګې څه کړلې د هغې نه ډک کسب یې تا وکړو، تاثیر پکې الله پاک واچو. دلیل نمبر 3، لن يدخل احدا عمله الجنه، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو تن بم د تاسو نه عمل به جنت ته داخل نکی،
د انسان عمل نشته، کسب یې نشته. جواب دا دی چې جنت په فضل خداوندی دی نه په عمل. حدیث کې ذکر دا راځي. دویم جواب دا دی چې یو نفس عمل دی، بل استمرار العمل دی. په دا دلته چې ویلي چې ستا عمل بتا جنت ته داخل نه کی، معنا نفس عمل بل جنت ته داخل نه کی. جنت لبا الذی چې استمرار العمل په خپل عمل باندې مستمر او همیشه د پاره پاتې شي. دریم جواب دا دی چې اصل کې جنت ته داخلي دل په عمل نه دی، په ایمان دی. او دا عمل چې دی دا خو سبب د حصول الدرجات دی. منګ او تاسو ټول به د نفس ایمان د وجې جنت ته لاړ شو، بیا زمونږ او تاسو اعمالو کې تفاوت دی. چا ډېرې نیکۍ کړې دي، چا لږې کړې دي، د چا ګناهونه ډېر دي او د چا لږ دي. نو په خپله خپله درجه باندې به دی جنت کې درجات حاصل کړي. ټول دوستان یو شان دی مه ګڼه رحمان. دا قسطلانی دا جوابونه کوي. څلورم جواب دا دی چې کوم روایت کې راغلی دی چې بعمله یا تاسو به جنت لاړ شئ بما کنتم تعملون. دلته خو عمل راغلی. جواب دا دی چې دا بما کنتم تعملون کې چې دا کومه با راغلی ده دا با د عوض نه ده، دا با د مصاحبت او د مرګرتیا ده. معنی دا ده چې دا جنت په عوض د عمل نه دی، بلکې د جنت تعلق او مرګرتیا د نیک عمل سره ده. چې کوم انسان نیک عمل والوي نو جنت داغه سره مرګرتیا کوي، دا نیک عمل به د جنت سره مرګرتیا کوي. دواړه به الله پاک یو ځای کې دا نه ګڼي چې په دې عمل په وجه باندې ته جنت میلاو شو. دا بدر الدین عینی ویری دین او وایي چې ګوره چې کله بعد عوض شي نو د عوض او د معوض عنه په منځ کې مساوات ضروري دی. چې ته 10 روپۍ ورکې نو چې پس بره ته د 10 روپو میلاویږي، او که 50 ورکې نو چې پس بره ته د 85 میلاویږي. نو عمل د پاره بیا سزا بدله دونه پکار ده چې د عمل سره مساوي وي. حالان کې جنت په عمل باندې ډېر زیات سیوا ده. ستا دا عمل د محدود وقت دی او جنت به تا ته بلا محدود وقت د پاره دغه شي دا میلاو شي. نو لہذا علامه عینی وی پته ولګېده چې بما کنتم تعملون کې دا بعد عوض نه ده، دا بعد مصاحبت او دا با چې دا نو دا د چا د پاره ده؟ ملابست د پاره ده. د دې وجې نه تعلیق د شیخ ابن الباس په فتح الباری باندې راغلی دی. نو په هغې کې په لومبي 78 کې وایي فلا تعارض بین الحدیث والآیه ورثتموها بما کنتم تعملون. حدیث کې دا راغلی چې جنت په عمل نه دی، او په قرآن شریف کې راغلی ورثتموها تاسو دا جنتونه میلاو شو بما کنتم تعملون، په سبب د عمل باندې ته میلاو شو. وایي ولې؟ وایي ان الباء فی الحدیث للعوض والمقابله، چې د حدیث کې کوم عمل راغلی په هغې کې مبا داخله شوی هغه د عوض دپاره دی چې په عوض د عمل باندې جنت نه دی. وفي الآیة للسببیة، او په آیات کې د پاره د سببیت او د مصاحبت ته ښایسته جواب یې کړی چې د حدیث والا با د بیل لیول ده او د آیات والا با د بیل لیول ده. په مسله تاسو پوه شو چې دا جنت په عمل شو که په عمل نه شو. قرآن شریف کې راغلي دا په عمل دی. ورثتموها بما کنتم تعملون، د عمل د وجې نه تاسو ته دا میلاو. او په حدیث کې راغلی چې یو انسان به جنت ته داخل نشي بعمله. قیل ولا انت یرسم ولا انا الا یتغمدنی الله بالقرآن. هل توي په عمل باندې قرآن کې وي په عمل باندې. جواب دا دی چې په حدیث کې چې کومه په عمل باندې بعد اخره د بعد عوض د جنت په عوض د عمل کې نه دی. او وجه ول بدر الدین عینی ویلی دا چې عوض او معوض عنه کې مساوات ضروری دی. او ستا عمل د یو څو غنټو او جنت دایمي تور باندې د دې کم ځای کې مساوات دی. نو لہذا جنت په عوض د عمل نشو. حدیث کې دا بعد عوض شو.
او بما کنتم چې راغلي بعد پاره د سبب ان الله پاک چې د جنت پر کوي په تی ور کوي په فضل او په رحمت ور کوي په دې فضل او رحمت ته بزان په څور رسي زب سبزان لوالي په درینی کروڑه جاز چې جاز دی واسه څه به ورسي جاز به ورسي فعمل بانی دا عمل سبب شو د پاره د فضل خداوندی او بیا فضل خداوندی تعالی جنت درکې لکه یې توري جلینی موټرین باندې قدمونه والی هغه ځای راشن ته بنور ته وکړه شي نور وکړاوي دلته خو باندې نور نه دی چې دا عمل وکي الله به کتابونه به نور ولېږي نو دغه عمل چې دی وکړو فضل خداوندی دی نور ته مخامخ شي چې د فضل خداوندی نور ته مخامخ شي بل جنت یاد شو خبره دوی مذهب پکې قدریه او معتزله او دیو د انسان له غټه مرتبه او انسان وي خود مختار دی په افعال کې خود مختار دی په افعال خود مختار دی پچا کې وې دا د خپل افعال خالق د چې تسکه وې دا تا پیدا کړی التوحید د ماتوریدی بان میں صفحه کې د معتزله او د مسلک ویل او دلیل سره وي فتبارك الله احسن الخالقین او ډېر احسن د خالقین پته وی ولګي چې خالقین ډېر دي او الله پکې احسن خالق دی خالقین وي موږ تاسو د ټول تغیر خالق وي خالقین وي او الله پکې احسن خالق جواب دا دی ټول مفسرین د کچا او د باچا هغه دا وایي خالقین په معنا د مصورین سره د خدای پاک خاصه صورت ورکوونکی انسان دا صورت نشي انسان دا صورت بل دا چې په ذویل اسم تبدیل سره یو دغه د بل نخخه او احسن ګرځول دا مفضل علیه دې نه غواړي اوس احسن صيغه اسم تبدیل دا خدای پاک اسم تبدیل تر احسن شو ځل مفضل علیهم پکاري دا ضروري ده چې مفضل په نفسه بس او چې فرض کړي خالقین موجود شي په دې ټول کې خالق خاصه څوک دی الله دې خو دې ډېر خالقین کو نشته نو بس الله احسن خالق زمنګ لپاره دلیل دی الله خالق کل شیء الله پیدا کون کې کل شیء د ار یو شی دی د کل اضافت چې نکری ته وشي نو تعمیم د افراد را ولی هر فرد د افراد د شیاونه تاغي خالق الله دی هغه ذات ته هغه عمل دی بل آیات کې فرمایي والله خلقکم الله د تاسو پیدائش کړی دی وما او د هغه څه پیدائش هم کړی دی تعملون چې تاسو کوي تاسو عمل د دې خالقم الله دی دا جوابات به وګورئ شرح المقاصد کې 4 جلد او صفحه چې دا 217 ده او منه الروض الازهر کې به وګورئ په صفحه 155 باندې نو دو مذهب لاړه جبریه وی چې بالکل دې مجبوری محض دی کوم نه دی دا د سیدل کې انسان باندې دا رچ لګیدل دا خپل دغه درویش نه دا پکې د خپل پری و درویش په خپل روانه ویش دغه قصیده انسان دی مونږ نه او معتزله بیخي د متول حاشیه تفصیل دی وی دې خود مختار دی پر خالق دی د خپل عمل دریم مسلک د ماتوریدی یو دی څلورم د مسلک د اشعریه و دی تاسو په لنور کې بس دا ځوانه یو ویلي په تاسو دا ځوانه دي دا کو چې سرجو تحقیق وکړي تاسو به ویل چې یو مذهب د زمونږ د اهل سنت والجماعت دی یو د قدریه دی یو د جبریه دی نه اهل سنت په دوه ډلو باندې دي ماتوریدیه بیل شان خبره کوي او اشعریه بیل شان خبره ماتوریدیه وایي چې انسان کاسب دی په اراده کې هم او په فعل کې هم اراده کې هم او په فعل کې هم چې دې فعل کې ول الله تعالی اختیار ورکړي دي کذالک الله تعالی ول دا اختیار په اراده کې هم ورکړي دي اصل کې په درې قسمه باندې حرکت دي درې یو طبيعي حرکت دي لکه زمونږ استادو د دې سترګو والا دا حرکت منګو تاسو دې ته نه فکر یو نه خیری په خپل باندې دا رقیږي او راخوځي غرض وګړي تاسو کړو غرض وګړي
دې ته طبيعي حرکت وایي او یو چې دی هغه حرکت د مرتعش دی چا باندې لاس لګېدلی دی او یو چې دی نو هغه حرکت ارادي دی لاره پرې روان شي دا په خپل اراده باندې دا قدمونه لیکني د حرکت ارادي دې دا بنده دې کې دې مجبور نه دی دې په دې کې کاسب تاسو چې مدرسې سره روان په خپل کسب باندې روان وي کنه د بل چا روان کړي خپل کسب باندې بس مسؤلیت ده انسان په فعل کې کاسب دی او په اراده کې هم کسب لره په فعل او اراده ځوانو کې دخل ولېګا سقط مشي به وایي اشاعریه څه ویل کېږي مولا صاحبہ اشاعره دا وایي چې انسان په افعالو کې خو مختار دی کاسب دی مختار دی او په ارادو کې دی مجبور ارادو کې دی او د دې آیات نه دلیل نه ولې ده وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين دې آیات وما تشاءون تاسو مشیت کار نه میکنه الا ان يشاء الله رب العالمين جواب دادی مليسي دلته تقديرات روبه خبر بدوش وما تشاءون كسبه وايجاده الا يشاء الله خلقه وقدره تاسو دا کسب هم د خدای د ارادې محتاج کتاسو د یو شي کسب وکړو نو د الله عادت داده چې ته اراده وکې تعالی غشیس الله پیدا کړي ته لګي دا پاره باندې ریبل کې نو الله پاک تعالی پاغه هغه ارته دغه واچي نو اره ریبل کې دا ریبل پیدا کوي دا خلق د دې فعل تعالی الله تعالی کوي وما تشاءون الا يشاء الله کله خدای په نشي تبار راکاږي خو عرب وایي چې زغه سوال نه کوم ابراهيم عليه السلام چې د چاره راکل او یو یقین پېښو او چې په ګټه وله په ګټه کې وننه وطن د ازما د دې بچی د مړی ول د دې ګټه نم ډیره دغه ده چې ته دې کې نه وځو او دا نه چاړه ورته ګویان شو دا ورته وی چې دې ورته ورځولې وي دې ور ولې نسیزلې ول الله پاک ته ویل ما ته من حق الله ویل چې وي سمدار معنا دا ده ابراهيم عليه السلام خپل کسب کاو دې خپل کسب باندې معمول دي په خپل کسب کې خدای کامیاب شو خپل کسب کاو لیکن وما تشاء الا ان شاء الله خدای وت خلق ذبحونه که الله تعالی وتدا علال پیدا کړی نو بس اسماعیل السلام باندې شوی والله تعالی او تعالی اول پیدا وما تشاءون الا يشاء الله دا آیات مراد او مطلب دا راوته چې زمنګ دا کسب او زمنګ دا اراده هم دا الله د ارادې محتاج زمنګ او تاسو کسب وکړو نو الله را له خلق کوي او که الله ونی کی خلق نو کته یو ځای ته ځي تیب علیه رحمته چې ورشه غتاله چې تیار کړی چې باندې خامخاص کې په دغه ورځ باندې ونه تا خو تګ وکړو چې نو که ته تګ وکړي چې وسی په دغه ورځ تګ وکړو چې دی ونه څه دغه چې ستا دغه تګ په خپل اختیار کې چې په اول ستا په اختیار کې نو کور پردیو کور پردیو ستا په اختیار کې نو ګور نو که ته چې دا کسب وکړي نو تاسو اختیار نه دغه میلاو شي نن تاسو دغه چې د میلاو نشو وري چې صاحب د قرن مولي څه به کسب وکړي په کسب چې کوم فعل جوړيږي هغه د الله په اختیار او ما تشاءون الا يشاء الله الا ندخل التوجيه وسلام الله چې ما استاد اراده دا تابع د ارادي د الله تعالی کله الله پاک هم فخشي نو قلب ما کسب جوړ شي کله خدای په خاموش کله به ما استاد کسب جوړېدل نشي یعنی مخلوق د اراده شته خو د اراده د الله د ارادې د لان
وما تشاؤون الا مخلوق اراده د کسب ده او د خالق اراده د خلق ده. نو که دا مخلوق اراده د کسب وکي او خالق اراده د خلق ته وکي نو بسکار به وشي. او که دا مخلوق اراده د کسبونو یو زر اراده وکي او الله تعالی اراده د خلق ولکي بیا به د مخلوق نه د قضیتی وای چې نه چونې دا دی چې د مخلوق نه نکي نو دا نکیږي ته کې دې کې نه دی چې کې دا کسب نشي کولای. د کسب اختر خدای پاک ورکړی دی، خدای به کسب کوي او کار به نه سمېږي. ابراهیم علیه السلام علی اول کول او علی نه کېدل، علی نمرود په اور باندې سېزل کولو او سېزل نه کېدل. نو دقه دی پورې بنده دا کسب دی چې بنده نه نه کېږي دا کسب هم چې نه کېږي نو غلطه دا نه یادوي چې د مخلوق نه نه کېږي د خالق نه کېږي. معنی دا د مخلوق به کول غواړي خو کېږي به نه، خلق به نه کېږي. په دې مسله کې څومره خلک لانجې ګونجې کوي، عوام ولادي چې وي او دا لګي نه مدا خوراک نه کوم مدا اسکات نه کوم دا الله دا زلال رانه مکتلار دی را لې یعنی نه دا څه نه دی ولا پکې ما ځولن څه د خدای پلاس ولنو خدای ما ولکو نه هیڅ تا کسب وکړو په دې پاک په دې باندې مشیت خلق را لې مستاکارو په دې پاک د اراده چې را زده خلق ته نه کوم د پکې د چالانې د به بټنی وو او ما به پکې چالو کا ته به وا باندې چاله راکاګه او تعالی دا چاله به څوکي وڅولې وبې وما تشاؤون الا ان شاء الله وما تشاؤون هغه چې تاسو غواړئ کسبان و ایجادن کسب کوي ایجاد کوي نو هغه باندې کی هغه به کی ابراهیم علیه السلام کسب کولو لګیو کسب خو دې کاسب نو ته ته ویل کا کاسب خو بل څه خو ته نه کنه لګیل کنه خو دې کسب باندې خلق را نه دې د خدای اراده نو هغه علالا ونشو کسب وشو او کار ونشو نو وای چې مخلوق نه نکیږي دا غي دا مقصد من لهذا تک جلال مولا صاحب په دې سره دا نزاع به لفظي دغه کیږي دا نزاع دغه د لفظي دا ولی ماتوریدی وی چې انسان په خپل اراده کې خود مختار دی، یعنی خود مختار دا معنا ده چې دته اختیار د کسب دی او اختیار ته د خالق نشته. او اشعریه چې وی چې انسان په اراده کې مختار نه دی معنا دا دا کار سر تر رسیدل د پوت کې نه تنازع ختم. تنازع څه شول مراتب ختم. تنازع وګرځیدله لفظي څنګه لفظي وګرځیدله ما تاسو په دا تشریح دا خبرې ذکر سیب علیه رحمت اشاره المهام متوجه کیږي دا تطبیقات غکړي په 254 والاراده صفه لله تعالی ذلیه قائمه بذاته کرر ذلك مقدر کذ لرام تاکیدا او تحقیقا د پاره اثبات د صفت قدیمه لله تعالی دا تقاضا کوي تخصیص مکونات بوجه دون وجه وفي وقت دون وقت. هر کی اراده د څه دغه کوي تقاضا کوي د تخصیص مکونات بوجه دون وجه دل زی ورکوم دل لور ورکوم زی نه ورکوم زی ورکوم لور نه ورکوم. ځینې کله خلک لوریان غواړي زامنان دي او ځینې خلک زامنان غواړي لوریان ته لري په سکیږي الله اراده د الله تعالی تخصیص کوي د مکونات بوجه دون وجه او په وقت دون وقت د طالب راوي چې رب ما په طالبای کې وعده کړی وي خدای الله پاک اراده دا چې رته بارک شي به بدی وعده جوړي یا راوي کله فراغت نه بعد به وعده کوم خدا په کې گیر شوما نه چې الله مخکې اراده وکړي مخکې وعده الله پاک لري تخصیص مکونات بوجه دون وجه وفي وقت دون وقت هذا الله قد صفت اراده دغه دې شي اراده وکي مکه کې روسته کوي د شي کوي اغه کوي لاندې کوي باندې کوي فاعلام دغه باندې کوي ادنا ورکوي لور ورکوي دوی ورکوي مالدارو کې غریبي ورکوي صحت ورکوي بیماری الله خو اراده ده الله لا دا جندا لګ څنګه چې ګمان کړی دی الفلاسفه کو تکانو
من انه تعالی چې الله تعالی موجب بالذات دی. الله تعالی موجب بالذات دی. موجب بالذات څه ته ویل کیږي؟ ها موجب بالذات کوم پیژاندل څه ته وایي؟ دا بار بار وایي چې مسله ته معلومه شي دا پکې موجب بالذات دی. پکې علاوه بند کا ستا په وس کې کوي بندوي شي. دا دغه دا اوار اروانه دا موجب بالذات دی. دومره ظالمان دی د الله پاک نه دا څه صادري دا موجب بالذات دی. العیاذ بالله. کله چې دې ظلمات نه الله بچ ساتي. لا فاعل بالاراده والاختيار. فلسفي ته چې وې د خپل وی فاعل بالاراده او بالاختيار ما ولا پاک فاعل بالاراده او بالاختيار نه دی. فکر دراله چې شری دا څه کومه الله موجب بالذات غني او ځان فاعل بالاختيار. بلړه د ونجاریه نجاریه او ته لیکي نو غوي من انه تعالی بشک الله تعالی مرید بذاته لا بصفته. الله تعالی په ذات سره اراده خوشتا او په صفت سره نشته. انداز الله تعالی صفت نه او دې ماتین ویل ول اراده صفت رخص په نجاریه وباندې رخص په چا نجاریه وباندې. بل ګوره ملاسه درې مذهب تیر شي زمنګا او دو دانو څلورم وبعض المعتزله او بعضی معتزله چې کوم دي جبائیه د جبائی چې کوم مشهور معتزلی دي دا هغه او د عبد الجبار مشهور معتزلی دي غیر راځي دا چې من انه تعالی بشک الله تعالی مرید اراده لرون کې دی خو په ارادي حادث باندې والعیاذ بالله لا فی محل نه په محل کې یعنی دا په قائم بنفسها دا اراده چې دا قائم په ذات د الله تعالی پورې نه ده دا قائم په خپل ذات او په خپل نفس پورې د حادث ده. العیاذ بالله د الله په صفات حادث ندي یا الله تعالی محل د حوادث وګرځي ندي وینا الله پورې قائم نه ده په بنده پورې په دې خپل دغه په قائم ده. دا غلطه عقیده ده. موږ چې صفات د الله تعالی د ازلیه قائمه بذاته چې ویرا او ازلیه چې ویرا نو په دې ازلیه ته کې سره او قائمه بذاته سره معتزله دا باج معتزله داس کړلو والکرامیت کرامیه وای چې من ان ارادته دا اراده الله تعالی حادثه فی ذاتی دا حادثه فی ذات دې عمر دراله چې دا ازلیه دا والدلیل علی ما ذکرنا دلیل فاغبانی ذکرنا چې موږ ذکر کړی دی الآیات الناطقه آیاتونه دي چې کوم گویا ندي آیاتونه وایا يفعل الله ما يشاء کوي الله چې وغواړي پکې څه دي نو ما يشاء کارا خبره دا چې ایجاب بالذات نه دی ورورا فاعل بالاراده والاختيار دی ما يشاء یسو غواړي هغه کوي يحكم ما يريد فیصله دا کوي چې اراده وکړي دا چا چې دا موجب بالذات الله تعالی موجب بالذات موجب تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القران والايمان لكم القران الايمان لكم معرفت باری تعالی ورته دی باندې کیږي ته معرفت د الله پاک موجب بالذات ته فاعل بالاراده والاختيار چې چاته پته لګي نو د معرفت شته چې چاته پته نه لګي په دې خصوص باندې نه پیږي نو ته پته تاسو چې الله پاک معرفت په دې علم سره حاصل نظام ډیر آیاتونه نور هم پکې والدليل على ما ذكرنا آيات الناطقه باثبات صفات سلام ارادي مشدد لقد نقول لزوم القيام صفات شيبان بي ولا امتناع القيام ده حادث بذاته تعالى فيدل ذلك نظام ده عالم ته وګوره وجود ته وګوره على الوجه لو فق څونه موافق طریقې سره غلي وسندانا نه تاسو کې دا څونه وجه لو فق باندې نظام چلی او په اصلح کې دا دلیل په کون ثاني او باندې دا قادر دی مختار دی اندان حدود دي لو كان ثاني کې ثاني دي موجب بالذات به په لازمي اقتدام دی ولی الله پاک چې موجب بالذات دا پکې خود څه نه ده چې دا پکې تاسو لګولې دي څو بجې باندې دي او و بجې باندې مثال په تور باندې او اواز به په نه بجې کوي په چې په ټیم دی لګولې هغه ټیم نه باوا کوي کنه به کوي نو به خدای قدیم دی نو دا عالم په قدیم کې پیدا شوی دا قدیم
نه ده فکذا هم دارنګه حدوث اذا كان ثانه كجتانه دي موجب بالذات لازم شي قدم دي مخلوقات د وجد ضرورت د امتناع التخلف د معلول د علته الموجبانه د علته الموجبانه مولي څه چې شکر عوالم یو غرض د درکم ها مستقوا یا غرض نو درکو او لا سونه بدی کال د دې ټیم د خوږي علت د دل دا د اراله مدغم په دې کې چې تا دا بټن ولا دا بټن دې څه پسی ولا یره سبا لس بجې نو او بل سبا د خیری فرض لس بجې به ګرمي دا بټن مې اوس نه ورته دا پکې اواو جنو پکې به وسو بیا ټیم نه کوي فکر درال تخلف د معلول د علت د نشي راتلی چې علت د څه ټیم کې راشي معلول به متفقه ټیم کې راځي نو چې خدای پاک نه ایجاب بالذات په اول زمانه کې شوی دی به دا مخلوق څنګه حادث دي د فقادار چې کم د مخ نه پیدا وي اوس نه وي اللهم ربنا في الدنيا تاسو کې چاته د کتاب شته چې دا نظام په اوفق او فاصله دی باندې روښنايي ورزوي چې ځانانو خبرې کوي چې دا نظام په څنګه انداز خدای روان کړی د خدای قدرت په بیان شوی کتاب سره نشته چا سره د تاسو غوږ نه کوي ها بسم الله الحمدلله بیا ګوره ولا بیا ګوره چې څه شته نه دی بیا څه